چیرمن یم ما سره هغه طرف ته موږ جنرال سیکرټري ناست دی ښي طرف ته چې دی د پلاسپورټ اسوسییشن کوارډینیټر د سیکرټري صاحب صدر صاحب ناست دی اسماعیل صاحب او بل طرف ته راسره دغه ناست دی د ایډوکیشن پلاسپورټ اسوسییشن چې د هغې صدر دی د هغې نه علاوه نور د کوم اسوسییشن چې زموږ سره دي میل نرسز دي زموږ سره د پیرامیډکس دي د هغې نمایندګان ناست دي د ایډوکیشن چې کوم نور دغه دي یا د ایفکا چې کوم دغه نمایندګان دي هغه راسره دي ټیک ده موږ په یو پوینټ ایجنډا باندې نن میټینګ راغوښتلی دی د ټولې ضلعې نه هغه پوینټ ایجنډا یو پوینټ ایجنډا زموږ دا ده چې زموږ د 2018-19 چې کوم د چارکول او د فایروډ کوم ټیکهدار ته ورکړی شوې ده هغه په هغې کې په سپلای کې فیل شوی دی بار موږ د ډي سي شانګله سره میټینګ کړی دی هغه بار هغه له وارنینګ ورکړی دی خو هغه د ټس نه مس شوی نه دی او هغه کلیر کټ ډي سي صاحب په مخکې دا خبره کړې چې زه دومره زیات دغه چې دی دا سپلای نه شم کولی هغه په هغه ټایم کې بیا رټلی هم دی خبرې ورته هم کړي چې تا بیا ټیکه څنګه اخسته بیا ورله هغه د خپل طرف نه 31 جنوري چې دی لاست ډیټ ورکړی دی چې په دې باندې به ته دوی ته خامخا د 3 میاشتو سپلای کې هغه 31 جنوري پورې هغه لاست ډیټ ته هغه خبره چې دا دغه نه پاتې شوه د هغې هغه فولفلمنټ هغه ونه کړو نن د هغې په سلسله کې په 4 تاریخ باندې په 4 فروری موږ دا میټینګ راغوښتلی دی موږ دا میټینګ وکړو موږ په دې کې ټول حالات او واقعیات چې دي په هغې کې باندې موږ بحث وکړو ښه تفصیلي بیا په هغې کې مختلف تجاویز راغله د آینده لپاره لاهمل راغی زمونږ یو مشترکه یو قرارداد پیش شو هغه قرارداد زمونږ دا دی چې موږ خپل حق غواړو ټیک ده په لیګل طریقه غواړو او د هغې موږ ټول چې کم کنسرن اتارټي دي هغو ته موږ پرزور په دې میډیا په تحت موږ خپل چې کم ډاکومنټیشن یا پوره کړی دی موږ هغه ته په وخت باندې هغه ته د سپلای لپاره چې اډر ورکړی دی بیا 3 ریمایندر یې شوي دي ټایم ټو ټایم او بیا د هغې نه وروسته موږ ډي سی صاحب ته رپورټ کړی دی په 7 جنوري باندې 10 جنوري پورې هغه ته موږ صبر کړی دی بیا ډي سی صاحب سره په 15 جنوري موږ میټینګ کړی دی په هغې کې ډي سی صاحب موږ سره وعده وکړه چې دی به په 20 جنوري زه بلیک لیسټ کوم ولې چې دی فیل شوی دی قانوني طریقه کار دا دی چې دی به بلیک لیسټ کېږي باقاعده د دی به سیکیورټي ضبط کېږي دا به دوباره په دې کې ریبیډینګ کېږي د هغې نه پس به بیا چې دی نو دا به بل ټیکهدار ته بیا حواله کېږي دې ظالمانو موږ سره دا ظلم کړی دی چې 13 کال په 269 باندې چې دی 279 باندې ساري منو 40 کېجز چې کوم دي کچا من چې ورته ویلی کېږي د بنجانو حاصل لرګي وچ لرګي او هغه به سټیشن ته رارسوي هغه به چولی شوي هغې دغه تېر ځل چې دی دا د هغې بیډینګ شوی و سږ کال یې 215 ته راکوز کړو حالانکې هر چا ته پته ده چې بهر په مارکیټ کې اوپن مارکیټ چې دی 2500 روپۍ باندې من دی دومره غټ ظلم ته ګوره ولې دا چل دو کوي چې دو به سپلای نشي کولی ظاهري خبره ده چې بهر په مارکیټ کې یو شی دغه دی که یو کس خپل ذاتي جایدادونه د هغه ډېر غټ چې دی نو لینډارډ دی د هغه غټ غټ ځنګلات دي هغه هم نشي دغه کولی ولې چې دا د لیبر خرچه او د ټرانسپورټ خرچه هم په دې کې نشي دی دغه کولی پوره کولی ټیک ده نو دا بالکل امپاسبل ده پریکټیکلی او دې دا سپلای نشي کولی بار موږ دله ټایم ورکو په هغې کې چې دی نو دی فیل شو ډي سی صاحب سره موږ میټینګونه وکړه بیا موږ د دې ټیکهدار سره هم کړي ډي سی صاحب سره هم کړلي نن موږ خپل په مشترکه تور باندې یونانیمس موږ دا ډیسیژن واخیست چې دا ریزولوشن دی چې دی به بلیک لیسټ کېږي د 6 تاریخه پورې موږ ټایم ورکوو سبا 5 تاریخ دغه ده چوټي ده د کشمیر ډے دی په 6 تاریخ باندې دا دغه دی موږ سره ټایم دی د ډیوټي اورس پورې د 4 PM پورې چې دی د ډي سی صاحب سره متعلقه ادارو سره ټایم دی دوی ته موږ آخري دا ټایم موږ ورکوو چې په دې 6 تاریخه پورې تاسو د بلیک لیسټ کوئ موږ ته د هغې چې دی موږ ته د هغې هغه کاپي وښایي چې بیا بلیک لیسټ او د ریبیډینګ دپاره تاسو ایډورټایزمنټ ورکوئ اخبار ته چې دوباره ریبیډینګ وشي او چې څومره مینیمم پاسبل ټایم دی پاسبل ډیز دي چې په هغې کې دا وشي چې ټایم ضایع نه شي ولې په دې یخ کې په دې شانګله کې په -3 او -4 ډګري سي کې چې دی کسان ډیوټي کوي ځانان د لرې زون راځي په یخ کې ناسي په هغې کې چوکیداران دي هغه بهر ناسي په ګیټ باندې ناسي څوک سویپران دي هغه صفایي کوي موږ خو بیا هم لا چې دی ډاکټر موږ ناسو موږ ځان ته سلینډر او دغه لګولی دا چې ځانان ګرځي راګرځي ټوله ورځ ټیک شو یو ځای کې منډه وي بل ځای کې وي ټیک شو یخ کېږي دوله په دې زه ډاکټر شبیر د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د ډي ایچ کیو جنرال سیکرټري یم چونکې دا ایشو د چارکولو د مخکې نه دا یو روایت را روان دی چې ټیکهداران په دې طریقو باندې کمیشن او پرسنټیجو باندې موږ وولي موږ له مخصوص غونډې لږ غونډې اماونټ ورکړي ملازمینو له او په نور په حق باندې ځان له خپلو منځ کې جوړ توړ وکړي او دا پیسې زموږ چې په کوم نوم راوځي هغه اکچوال اماونټ حقدارانو ته ونه رسي سږ کال چې د چارکولو دا ایشو شروع شوه نو موږ دې خبرې ته غوږ ایښی او ځکه پروس کال 279 روپۍ ریټ لګولو سږ کال یې بیډ وشو
215 روپۍ ته راکوز شو. نو موږ مشترکه طور دا فیصله وکړه چې موږ به ټیکدار ته سکالې د سپلای ډیمانډ کوو. موږ پیسې نه اخلو، موږ ځان نه غولو، موږ د دې خبرې مستقل حل راوباسو چې یو سړی 215 روپۍ ریټ د هغه شي څنګه لګوي چې هغه په اوپن مارکیټ کې د 600 نه کم نه دی. خو د دې ښکاره مطلب دا چې دې کې غلا ده، دې کې دوکه ده. نو هغې وجه باندې موږ ډي ایچ کیو بیا زموږ سره دا نور ټول څومره ملازمین دي بار موږ میلاو شوي وو، موږ ډي سي سره میلاو شوي وو. موږ خپل پیغام چې دی هغه پرایم منسټر سټیزن پورټل باندې شکایت کړی دی. د هغې تقریبا میاشت پوره کېدو واله ده چې هغه هېڅ اکشن نه دی اخیستی. هغو ته افسران وایي د دې ځای نه چې دا مسله حل شوې ده. مسله څنګه حل شوې ده؟ یو کس ته چارکول نه دی میلاو، یو کس ته فایروډ نه دی میلاو. مسله خو به هله حل شي چې زموږ د 3 میاشتې تېرې شوې، د 1 نومبر نه واخله دا اوس فروری شروع شوه، 3 میاشتې پوره شوي دي. که د دې 3 میاشتو سپلای زموږ ته کړي نو مسله به حل وي، که نه مسله نه ده حل. موږ اوس ټول په دې خبره متفق یو چې ټیکدار به موږ ته سپلای کوي، چونکې ټیکدار بار د ډي سي او د اے سي د مخې هغه دې خبرې نه انکار وکړو چې زه دومره سپلای نشم کولی او ټیکه یې اخیستې ده. لهذا موږ اډمنسټریشن ته کوم چې ډسټرکټ اډمنسټریشن دی، کوم چې زموږ پروینشل اډمنسټریشنز دي، که هغه سی ایم دی، که هغه زموږ منسټران دي، که هغه زموږ کمشنر ملکنډ دی، که هغه ډي سي شنګله دی، دې ټولو ته زموږ دا مطالبه ده چې زموږ د ملازمینو د هغو پوره حق دی هغو ته میلاو شي. او که میلاو نه شو نو موږ دا فیصله کړله مشترکه طور چې 7 تاریخ نه به انشاءالله زموږ یو پرامن احتجاجي او د خپل حق د وصولو دپاره به اخري هدف پورې موږ اواز اوچتو انشاءالله. دا ملګري مې خو پېژني چې زما نوم محمد اسماعیل دی او د کوارډینیشن کونسل صدر یم. زمونږ د دې یو مسله ده، هغه دا ده چې موږ ته چارکول او فایروډ په دې ژمي کې سپلای کېږي. سږکالې د بدقسمتۍ د لاسه هغه ریټونه داسې وو چې مارکیټ ریټ زمونږ د لرګو دی د فایروډ 600 روپۍ. دلې زمونږ ډي سي صاحب دی الله خوشحاله کړي، موږ له ټیکدار وکړو ته ویې دی به تاسو په 215 روپۍ من نه وړي، 2300 روپۍ باندې چارکول دي. نو هغه به وي تاسو له په 1020 راوړي. موږ په هغه وخت باندې هم ډي سي صاحب ته وویل چې صاحبه دا ریټونه خطا دي، مارکیټ ریټ ته وګوره. وي نه دا به زه وروستی کوم. تر ننه پورې د هغې نه وروستی موږ ځو او ډي سي ته موږ بار مینتونه وکړل او بار ورته وینا وکړله چې صاحبه دا سړی بلیک لسټ کا موږ ته سپلایي ونه شوله. د یخنۍ موسم دی، موږ ځان ته د خپل د جیبه ځان ته چارکول لرګي دا موږ ځان خپل د جیبه ځان ته سپلایي کوو. د لوکل مارکیټ نه موږ ځان تر دې ټیمه پورې ځان خپله خرچه وکړله. دا 3 میاشتې تېر وتلې، په دې کې د ټیکدار خلاف هېڅ اکشن وانغستی شو. نو د دې نه دا خبره بالکل واضحه ده چې زمونږ د بار شکایتونو باوجود ډي سي صاحب بیا د ټیکدار له ټیم ورکوي. نو دا ډي سي صاحب باقاعده طور د دې ټیکدار سره ملوث دی او انشاءالله تعالی دې پیرې موږ دا فیصله کړې ده چې دا خپله دا مسله چې دا به موږ منطقي انجام ته رسو. د 7 تاریخ نه به انشاءالله تعالی زمونږ هړتال به شروع کېږي، ترتیبوار هړتال به او د ډي سي خلاف به اصل کې زمونږ د ټیکدار سره څه کار نشته. زمونږ اصل کار چې دی زمونږ د ډي سي صاحب سره دی، ولې دی د ځلي بادشاه دی او تر دې ټیمه پورې دله موږ خپل فریادونه ورسول، خو دی په دغې باندې عمل نه کوي او چونکې د هغه خلاف اکشن نه اخلي. نو لهذا د 7 تاریخ نه چې څنګه ډاکټر صاحب اعلان وکړو نو زمونږ به د باقاعده طور د هړتال آغاز به کېږي او په مخې سره به انشاءالله تعالی موږ خپل ملګرو ته د هغه هړتال د مضبوطولو او په هغې کې د سختۍ د راویستلو مزید احکامات به انشاءالله تعالی موږ جاري کړو. د پی ټی آی د حکومت ډېر زیات شکرګزاري ما څنګه شکرګزاري ما چې روه په هر څه کې ګراني راځي، خو د سرکاري ملازم چې کوم حق دی په هغې کې ډېره ښکلې ارزاني راولي، ډېره زیاته ارزاني راولي. ما سره په دې موبایل کې د سوات ریټ دی د چرکولو 1090 روپۍ ریټ دی او د لرګو ریټ چې کوم دی نو هغه 340 روپۍ ریټ دی او زیاته ارزاني زموږ په دې شانګله کې بیا ډېره زیاته ده، ځکه چې هغه بیا موږ له خالص زیرو راوستې ده. نو د ټولو نه مخکې خو زه د حکومت ډېر زیات شکرګزار یم. ګورئ دویمه خبره دا ده چې د چرکولو کومه خبره چې وشوه، موږ د دې نه مخکې یو پریس کانفرنس کړی و چې یاره چرکول راغلي دي او د هغې زه لږ وضاحت کوم. د چیرمین صاحب هم چرکول ټیک ته هغه راوړ دي اول ته پراته دي، خو هغه چرکول دومره نه دي چې زموږ سپلای پوره کړي. موږ د ټولو ملازمینو دا یو عهد کړ دی چې ټیک ته دا به زموږ د ډي سي او به د ملازمینو به یا رسي یا به پې کمي، خو چې د ټولو ملازمینو یو شانتي چرکول نه راغلي نو موږ به دغه چرکول چې کوم دي نو دا موږ نه اړو. زموږ د ملازمینو د هر سړي چې د 3 میاشتو یا د 5 میاشتو ټولو ته به سپلای کوي نو انشاءالله موږ به هله خپل چرکول چې دي نو دغه ځای نه موږ راوچتو. او موږ زه بیا د حکومت ډېر زیات خو تاسو ته ووایي چې شکرګزار یم چې زیات ارزاني بیا زموږ په شانګله کې ده، نور هر ځای کې ګراني شته، خو په سرکاري ملازم باندې ډېره ښکلې ارزاني راوستې ده، ځکه چې په چرکولو کې دغه ریټ چې دی نو زیرو لی راوستی.